السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا ویډیو هغه کسانو دپاره ده کومو کسانو چې په 2025 کې د سعودي عرب دپاره د وزارت تعلیم چې کوم ویب سایټ و په هغې اپلای کړې وه. خبره باندې به ځان سړی اول پوهېږي چې داسې کیسه ده چې کله یو سړي سره دا میسج راغلی په هغه طریقه به بیا قاعدې نه مخکې نه ځي. په 2025 کې هغه اپلای کړې وه. بیا د هغې نه پس دا کسان جامعه اسلامي پکې سلیکټ کړې وه، کوم چې مدینه اسلامیک یونیورسټي ده. نو بیا دې کسانو ته یو میسج راغی چې تاسو اوس تحدیث البیانات وکړئ، یعنې د جامعه اسلامي منحتي ویب سایټ او په هغې باندې اپلای وکړئ. دا کسان راولګېد هغه ځای کې بیرته اپلای وکړه. چې کله هغې اپلای وکړه هغوی ته یو رقم الطلب هم میلاو شو، خپل حالت هم میلاو شو، چا قید المراجعه او چا تحت الدراسه او چا یو حالت، چا تم التحدیث و. هغه کسانو ته حالت او هغه نمبر هر څه لیکلی شوي. بیا دی 2026 کې د 21 اپریل نه پس بیا اپلایانې شروع شوې د 21 مۍ پورې. نو بیا هغوی ته میسج راغی چې تاسو بیرته اپلای وکړئ، چې هلته اپلای کړې ده. نو هغه کسانو بیا یې اپلای وکړه، اکثر جامعه اسلامي ته وکړه، بعضې کسان پکې قبول شوي وو، بعضې پکې دا حالت مرپوز و، بعضې تحدیث کې وو. نو هغه کسانو بیا یې اپلای وکړه. نو کومو کسانو چې بیرته اپلای وکړه نو هغه کسانو ته اوس نننۍ ورځ کې یا پرونۍ ورځ کې کېدای شي سبا چاته راشي یو میسج راغی. په هغه میسج کې ورته لیکلي دي چې تاسو بیرته خپل معلومات هغه اپډیټ کړئ. نو چاته چې نننۍ میسج راغلی دی نو هغه دې په دې طریقه باندې خپل معلومات هغه اپډیټ کړي. خو چې چاته میسج راغلی چې چاته نه یې راغلی هغه یې نشي کولی. هغه میسج کې چې کوم لینک دی په هغې به کلیک کړي نو ستا مخې ته به ویب سایټ کولاو شي، کې به لیکلي سټارټ ناو دی، مخکې دی نه یو مرحله کې دی. سټارټ ناو باندې به کلیک کړي نو داسې دا به کولاو شي. چې دا کولاو شي دلته لیکلی اسم الطالب کما هو فی جواز السفر، نوم دې ولیکه چې کوم جواز سفر کې دی، یعنې پاسپورټ کې دی. خو پاسپورټ کې اکثر نومونه الټه وي، اوله دویم نوم اوله او اوله نوم دویم وي. خو داسې نه چې ته یې هم دلته الټه ولیکې. مطلب د جواز سفر کې ستا نوم څنګه دی، مطلب حروف یې څنګه دي، غټو حروف کې دی، وړو کې هغه طریقه باندې ولیکه، ته په خپل ترتیب ولیکه، صحیح ولیکه. خو د پاسپورټ په طریقه یعنې پاسپورټ کې چې څنګه دی غلطي مه کوه هغه شانتې، خو الټه به نه لیکي. اگر چې پاسپورټ کې الټه دی بیا مسله کې. بیا دویم کې پاسپورټ نمبر. بیا دریم کې وایي که نو رقم التسجیل طالب فی الرقم، یعنې دا چې کوم ویب سایټ دی منحتي والا په دې کې ستا کوم رقم الطلب دی هغه دلته ټوټل ولیکه چې هغه به 22 نه شروع یا 21 نه 23 نه 25 نه به شروع وي، بس هغه ولیکه. نو چې کوم د ښی طرف نه شروع شوی دی ګز طرف نه چې کوم شروع وي دغه انسي نه بس هغه به دلته ولیکي. نو هغه به تا ته هغه د جامعه اسلامي چې کوم ویب سایټ دی دا یې ورکړی، دا کولاو کړه، هلته خپل ایمیل واچو، ته چې کوم پاسورډ له تدوی هم رالیږلی او یا تا ورکړی، که تا نه یېري فارګیټ یې کړه، هلته لاندې نه فارګیټ کېږي په اسانه باندې، او کولاو یې کړه، خپل رقم الطلب راوباسه او دلته هغه ولیکه. بیا رقم التسجیل الطالب فی ادرس فی سعودیه، الرقم یبدأ من 2026 نه چې کوم اوس تا 2026 کې کومه اپلای کړې ده د 21 اپریل نه پس تا کړې وه، نو هغې کې ایمیل 2026 نه شروع شوی او بیا 2026 بیا رقم الطلب، نو هغه څه وکړه دلته ولیکه. بیا اول ادخل بريدك الإلكترونية المسجل في منحتي سيتم التواصل معك عند الحاجة. دې کې هغه ایمیل واچوه چې کوم ته منحتي یعنې جامعه اسلامي هغه ویب سایټ ته چې تا ځان ته اپلای کړې وه نو هغه ایمیل دلته واچوه. بیا د شپږم نمبر کې هغه ایمیل واچوه چې کوم ته اوس دا اپلای کړې ده. بعضې کسان اکثر داسې چې هلته یو ایمیل استعمال کړی، دلته بل ایمیل استعمال کړی. نو هلته تا یو ایمیل استعمال کړی دی، دلته دې بل ایمیل استعمال کړی دی، نو څه وکړه هغه دویم ایمیل دې ځای کې واچوه. خو که دواړو کې د یو ایمیل استعمال کړی پس تا یو ایمیل له ټول عمر پې اپلای کېږي هغه واچوه. نو هغه کې هغه ایمیل واچوه چې کوم ته په دې 5 نمبر کې اپلای کړی وه پروس کال، یعنې د اسلامي هغه منحتي تحدیث البیانات. دا هغه کس په دې خبره پوهېږي چې کوم کس اپلای کړي هغه چې د مرحلو نه راتېرېږي، او دې 2026 کې دا بل ایمیل نو هغه واچوه. او که هغه کې هم یو ایمیل او دلته هم یو ایمیل دی، یعنې ټول یو ایمیل استعمالوي، بس هغه یو ایمیل دلته واچوه. شپږم نمبر کې بیا موبایل واتساپ نمبر واچوه، موبایل نمبر واچوه، صحیح شوه چې هغې پسې ستا سره رابطه کېږي. خو مخکې به د ملک کوډ لازم اچوې. بیا دا به حل وصلت الى الجامعه ته جامعې ته راغلی او تا ته رقم الجامعي سپارلی شوی دی که نه، اصطلاح میلاو شوی دی که نه، یعنې ته جامعه کې سبق وایې که نه. خو که راغلی ټیک دی، که نه یې راغلی نو بس لا باندې کلک ټیک شو. اکثر نه دي راغلي. بیا دا هل تم تسجیلک فی برنامج لغة العربیة انبال، آیا تا لکه بعضې کسان اکثر جامعه اسلامي کې قبول شوي دي هغه انلاین دغه کوي معهد وایي،
نو که ته آنلاین معهد وې چې ټیک ده او نعم زه راغلی یم او ما سره رقم جامع هم دی خو که نه نو لا خو اکثر لا دي دا خو هغه چېرې پر څوک آنلاین بیا 10 نمبر چې دی که نه حالتک حالیا فی منصه یعنې اوس منصه ودروسو کې ستا حالت څه شی دی په دې ویب سایټ کې چې کوم دی کلاو کې تا سره کلاویږي قبول مبدئي ده طلب التحدیث ده تم التحدیث ده تحت دراسه دی اکثر کسان تحت دراسه دي اکثر کسان په جامعه اسلامي په حالت کې نو که ته په هغې کې تحت دراسه یا تم تحدیث بس هغې ته یو ته کلیک که ټیک شو خو اکثرو کسانو یا تم تحدیث دی او یا تحت دراسه دی بیا دا وایي که نه ستا لپاره ویزا یا څه رسوم یا میډیکل دا څیزونه تا کړي دي که نه 11 حالت کې نو که تا سره کم یو حالت دی بعضې کسان اکثر ویزې پیس هم جمع کړی دی بعضې کسان میډیکل هم ورته کړی دی خو بیا خبره ورکه شوې ده پاتې شوې ده نو چې کم یو حالت کې دا حالت لیکل دي اولنی حالت دا دی چې زما لپاره صدرت لی تاشره وقدمت علی منصه ما ته ویزه هم څه شي دغه شوې ده خو مخکې نه خبره نشته نو که یې جو ټیک دی که نه هغه شانتې ویزه راته شوې ده خو ولا ما تقدم بهما زه دغه ته نه یم مخکې شوی ټیک شوه او دریم دغه زما سره صرف ټیکټ نشته نور ویزه او هر څه شوي دي هغه دا حالت شو خو اکثرو کسانو حالت څه شی دی لم تصدر لی تاشره ما دپاره نه ویزه هم نه شوي استار د ویزې هم نه دی شوی او دغه شانتي خو وقدمت طلب جدید فی منصه یعنې ما نوی طلب جمع کړی دی یعنې نوي اپلای مې کړې ده اکثرو کسانو حالت څه شی دی هغه دا دی په دې به څه کې کلیک کړي بیا آخري خبره هغه ډېر لازمي ده دا وایي که نه وایي هذا النموذج لا یعنی الترشیح ابدا او القبول فهمت ذلک دې به ورسره کلیک کړي وایي دا خبره زده که چې ګورئ دا نموذج چې کومه دا بره فارم چې ډکول دي دا مقصد چېرته نه دی چې ته قبول مرشح دې وشوه یا دې ترشیح دې وشوه یا ته قبول شو خو البته کومک پکې ورکوي وکړه که چېرته دې نه بعد دې مخکې کار روان شي نو ټیک ده خو مقصد یې چېرته هم دا نه دی چې ګوره ته قبول شوې بس دا ته ډک کړو بس ته وشوې و ځان تیاروه او ځان عادي مقصد یې چېرته هم نه دی نو په دې طریقه باندې خپل دغه ډکوي اکثر د 11 نمبر چې دی یعنې دا هغه کسانو لپاره اکثر دی چې لکه ستا حالت څه شی دی بعضې کسانو اکثر چا ویزې اخیستې دي چا ویزې ته اپلای کړې دی بیا یې پاتې شوی دی چا ویزه مرفوض شوې ده چا میډیکل پورې خبره ته له چا نه یو ځای کې یو څه ځای کې نښتی دی په هر ځای کې چې ته جامع اسلامي پورې دا خبره خاص ده چې کوم ځای کې ته څه ځای پورې نښتی هغه ځای پورې خپله خبره هغه وکړه زموږ اکثر کسان